ملګرو په دې وخت کې زموږ سره مومن خان موجود دی، کوم چې د واده هلک والد صاحب دی. خوش قسمته سړی خو په دې دی چې د ده زوی چې کوم دی نو هغه مفتي دی، مفتي احتشام الحق صاحب، احتشام الحسن صاحب. د هغه د واده خو د ټول نه مخکې مبارکبادي پیش کوو. او بل مومن خان صاحب دا راته ووایي چې د دې خوشحالۍ په موقع باندې د خلکو ته څه پیغام ورکړې، څه ورته وایي؟ بس الله پاک دې دا ښادي بختوره کړي او الله پاک دې د خلکو سم ښه وکړي چې دونه په دې کم وخت کې وخت ویست او زمونږ دې واده له رالو او الله دې عزت وکړي او که زمونږ نه څه کمی پیښې شوي نو معذرت دې کوي. او د دې ښادۍ په موقع باندې د دې خوشحالۍ په موقع باندې عوامو ته څه وایي؟ چېرې د خپلې ودونه دغه شان په سادګۍ سره کوي که نه څه په ډنګه ډیچه سره کوي، څه وایي؟ بس واده خو د خوشحالۍ شی دی نو خوشحالۍ دې کوي، خو بهتره به دا چې څونه په سادګۍ سره وشي که نه نو بهتره به. اکثر خلک بیا دا شکایت کوي که نه څوک وایي یاره ماته په واده کې ونه ویله، او انسان خو چې کوم دی نو هر ځګي ته رسېدلی نه شي که نه. نو هغه خلکو ته کم خلک چې ستا سره تعلق ساتي، رشته داري یا یاران دوستان یا کاروباري داسې ریلیټډ خلک او هغه ستاسو نه په دې واده کې پاتې شوي د جواب نه، نو هغه خلکو ته څه وایي؟ بس هغه خو زمونږ ملګري که نه او رشته داره مي او هغو ته هم ښه دا پته ده چې نن سبا دا لنډ تنګ وخت دی، نو به هر حال مهرباني به دا چې د یو بل نه دې ګیله نه کوي او خپل دغه خپل پروګرام به ولکې که یو سړی ته داسې یاد دهاني وکړي نو بس هغه خو د زړه پورې خبره ده چې یاد دهاني وکړي، بالکل به یې ولکو. او د سید الرحمن کاکا خیل ډېره مهرباني او شکریه. بس دا خو لکه ډېر د خوشحالۍ موقع ده او د مومن عیسی صاحب د زوی د قاري صاحب احتشام الحق واده دی. الله تعالی دې د ټولو ملګرو سره ښه وکړي چې دوی پکې شرکت وکړو او که څوک چېرته هیر شوي نو بس معذرت ترې غواړو او ټولو ته زموږ د طرفه مبارکي او خاص کر مومن خان عیسی صاحب ته مبارکي واورو. صحیح شو ملګرو. اوس ورځو دننه حال ته او د واده د هلک سره ملاویږو، د هغې چې څومره رشته دار دي، یاران دوستان دي، ډېر علما کرام هم په دغه واده کې شرکت کړی، د هغې سره هم ملاویږي. دا پروګرام زموږ سره وګورئ تر اخره پورې. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د پروګرام د چې کوم میلمانه راغلي دي موږ د دې ټولو د زړه نه شکریه ادا کوو او څوک چې زمونږ نه هېر شوي دي موږ مصروفیات ډېر وو موږ د هغې نه معذرت کوو. بالکل جی بس ساده سسټم باندې پروګرامونه پکار دي، ګانې بجانې پکې نه پکار، په سنت طریقه پکار دي. غون عمر بیا انسان خوشحاله وي او چې د الله پاک نافرماني پکې وشي بیا غون عمر خفګاني نه وي. نور هر چا ته پته ده بس معلومات دي. الله ټول مسلمانان خوشحاله کړي، ټول امت مسلمه په حال دی الله پاک رحم و کرم وفرمایي. جزاک الله خیره احسن الجزا. ډېره مننه سید صاحب، ستاسو د چینل ډېره مننه کوم. د نن موقع کې موږ جندول شادي حال ته راغلي یو او واده پروګرام دی د مومن حاجي صاحب د زوی. نو په هغه پروګرام په باره کې تاسو مطلب دی ماته ووایئ چېرې د جندول شادي حال باره کې څه ووایه. نو جندول شادي حال د دې جندول د خلکو دپاره ډېر دی یو خوشحالۍ ځای جوړ شوی دی او ډېر یو ښه ځای جوړ شوی دی. ولې چې کورونه تنګ شو، علاقې تنګې شوې او د هغې په نسبت باندې دلته ښه میلمه راشي، ښه د میلمه عزت وشي، نو ډېر ښکلی کار دی او د دې افتتام الحمدلله ما کړې ده. نو کامیاب به یې د خیره سه او ګرمه ګرمي به پکې انشاءالله. او بل دا چې دا د ډېر بختورو خلکو دی، پلاران عالمان دي او د علماو استادان دي، نو د هغوی بچي دي او الله تعالی دې ولې نور هم کامیابي ورکړي او نورې خوشحالۍ نه دې ولې الله ورکړي او ډېر زیات مطمئن یې نه. دا خو زمونږ خپل ځای دی، که مونږ دلته راغلي یو نو زمونږ نه دوی مطلب دی چې زمونږ د میلمه ډېر خیال ساتلی دی، زمونږ د خلکو ډېر خیال ساتلی دی او هر کار ته په خپله ولاړ دي. زه په خپله به ذات خود ډېره زیاته شکریه ادا کوم. الله دې نور هم ترقي ورکړي او نوره خوشحالي هم دې الله ورکړي. حبیب صاحب دا راته وایي یو خو باران هم دی، نری باران دی، بل په دې وخت کې میلمانه دې ډېر زیات راغلي دي. آیا د میلمنو ته سوارو پر خطا دی او که نه څه حساب کتاب دی؟ الحمدلله موږ ته انشاءالله که څومره ډیر شي کسان ډیر هم شي لږ زموږ څه سټاف موجود دی، کراکري موجود ده او ځای راسه ډیر دی، هېڅ ټینشن نه راځي. هر څومره کسان چې ډیر شي او راځي نو موږ هغه منیجمنټ کولی شو او څه مسله راته نشته دی. موږ پوره کوشش کړی دی الحمدلله. که میلمانه هر څونه شي نو جندول شادي حال دا غټ دی، د ګاډو د پارکینګ د ناستې د خوراک ځای او موږ سره چې دی عملم ډېره ده او خوراک په انشاءالله د اول نه د اخرې پورې کو خلک ډېر هم چې ټولو ته به یو شان ملاویږي. او زه بار دا خبره کوم که نه چې الحمدلله موږ دلته راځو، بعضې ټیم کې نور دیګماران هم راشي، خو زما دې خلکو ته درخواست دار یم چې تاسو په پیسو باندې مه شئ، ښه کاریګر راولئ، چې د هر ځای نه کوزیم او کوبل یم چې ستاسو ټولو میلمنو ته خوندوره کانا یو شان میلو شي. موږ نن د خپل یو طالب علم ورور د هغه په واده کې شریک یو
په جندول شادي حال کې. یو خو د جندول شادي حال په ډېر ښکلي ځای دی، ډېر ښکلی منظر پیش کوي. بله دا ده چې ما په اول ځل په واده کې د دینی مدرسې طالب علمان په دومره ګڼ تعداد لیدلي دي چې دا غونډ حال زما د معلوماتو مطابق هغه دعوت ورته کړل شوی و، هغه راغلي وو، دا حال په ښکلی ښکارېدو. به هر حال موږ د خاندان ته مبارکي ورکوو او خوشحاله یو. د په امیر صاحب د راسره ولاړ دي، مولانا محمد نبي شاه صاحب او ترای ملک صاحب او بیرسټر صاحب ټول او قاضي صاحب دلی. او بله په دې دا کلچر چې را د دینی مدرسې طالب علمان ټول راوستل، هم د ثواب پنې او د منیجمنت دغه خو ډېر بهترین دی. زمونږ د معیارو د مولي صاحب راته ښکاري چې دا دغه دی. نو دا ځان له یو ډېره لوی شفیق صاحب دی، د شفیق صاحب دی او د منیجمنت نه مطمئن دی د خلکو چې کم خدمات ورکوي د بهترین یا نور خدمات. دا ما 2-3 ځله دی کې ودونه اټینډ کړه او بهترین منیجمنت دی، بهترین کارکردګي ده او ډېر ښه سهولیات پکې ورکوي، هم د پارکینګ او هم د استقبال او هم د خلکو د ویټینګ او د خلکو د منیجمنت. صحیح. شکریہ مولوي صاحب. څه د شادي حال په حواله سره هم څه پیغام ورکا، بل د خادۍ په حواله سره د عام خلکو ته څه پیغام ورکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بس دی اسلام خو د خوشحالۍ مناول نه څوک نه منع کوي، لیکن دا چې زمونږ زندگی د نبی علیه السلام په طریقه باندې راشي، که هغه غم وي که هغه ښادي، نو په دې کې هغه پروګرام وشي او هم دنیا او هم آخرت، هم خرما هم ثواب، نو ثواب ورته پکې میلاو شي. نو چونکې دا زمونږ یو ملګری دی عبدالغني مولي صاحب او د هغې ورور چې په تبلیغ کې وخت لګولی، مشر ورور یې، د هغې په وجه باندې هغه ټوله کورنۍ الله تبارک وتعالی په دین باندې راوسته، ټول حافظان عالمان دي او دغه شان کشران او مشران ټول الله پاک په دین کې قبول کړي دي. د هغې په وجه باندې داسې د دین یو فضا ده. نو الحمدلله په دې موږ ډېره خوشحالي محسوسوو چې یاره د نبي علیه السلام دا سنت او د هغه طریقې دا په واده کې په راشي، په رواج کې راشي او په زندګۍ کې راشي، په جوماتونو کې او په حرم شریف کې او دغه شان په نور ځایونو کې. خو په عباداتو کې به خامخا موږ د نبي اسلام طریقې کوو، لیکن چونکې زموږ دا معاملات داسې دا کم ودونه چې دا بالکل د غیرو په طریقه باندې دی کې هېڅوک دې ته غاړه نه ږدي. خو لیکن چونکې دا دیني ماحول دی، دې په وجه باندې ډېر زیات دیني منظر پیش کوي. په دې باندې موږ د الله تعالی ډېر شکر ادا کوو. بیا د مولي صاحب د عبدالغني مولي صاحب د ټولو دا یو فضا قایم کړه، الله دې له جزای خیر ورکړي. صحیح شو. مولوي صاحب اکثر ودونه زموږ په کورونو کې کیږي او په هغه کې دا ډنګې ډیچو کیږي، میوزک پکې مناویږي. دلته چې دا کوم پروګرام دی ارج کلی دی، په دې کې خو خالص دینی ماحول دی، دینی فضا ده. نو هغه خلکو ته څه پیغام ورکړي کوم خلک چې په خپل ودونو کې میوزک استعمالوي یا نور داسې پالتو الله العاب کې، هغه خلکو ته څه وایي؟ شکریہ مهرباني. مونږ خو د مولانا عبدالغني صاحب د برخوردار چې نو هغې ته مبارکباد ورکوو. د حال خو ډېر زبردسته زګیرې او تاسو د کور خبره وکړله چې یاره کورونو کې چې کومه دا کېږي، نو حضور علیه الصلاة والسلام چې نو هغه وایي چې زه د ګانو بجانو ختمېدو دپاره الله دنیا ته رالیږلی یم او الله الحدیث لذل عن سبیل الله، د الله د لار نه مطلب دی چې دا اړی کم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین انه لا يحب المسرفین. مطلب دی چې لکه اسراف کوونکی الله پروردګار مطلب دی چې لکه خوښۍ یم، نو دا د شیطان مطلب دی چې لکه ورور دی. داسې نه چې ودونه د حضور علیه الصلاة والسلام د خپل هم ودونه کړي دي، سادګۍ سره کړي، بې ولیمه هم کړله. داسې نه چې د هغې نه موږ انکار په سنت طریقه ده. د حضور علیه السلام خپله لور بیبي فاطمه چې نو مطلب دی چې لکه تاسو د هغې سیرت وګورئ چې په کومه طریقه باندې مطلب دی چې لکه د هغې واده شي او په کومه طریقه هغه رخصت شوې وه. نو نن زیات چې مطلب دی چې لکه ودونه د هغې زیات چې دی نو مطلب دی چې لکه خرچې زیاتې، د هغې مهر چې نو مطلب دی چې لکه زیاتې، بیا د هغې زیات چې دی نو لوښي او د هغې چې نو مطلب دی چې لکه زیات اسبابو، د هغې په وجه باندې بیا اکثر چې دی نو د جنۍ کور والا خلک چې نو هغه هم پریشانوي، د هلک کور والا هم پریشانوي. دا بیډون او دا چې نو مطلب دی چې لکه د کور سونه سامان او دا کمرې یو څه بل څه، د دې سره اکثر چې دی نو مطلب دی چې نو دا نه یې پکار ځکه چې اسراف کوونکی دا مطلب دی چې لکه د شیطان رور دی او الله رب العالمین هغه کس نه خوښوي. نو پکار دی چې موږ په سادګۍ سره مطلب دی چې لکه ودونه وکړو او سادګي چې نو مطلب دی چې الله پاک هم خوښوي، د الله پیغمبر ته هم خوښوه. زما نوم نعمان دی او د کوم واده چې د چا دی د قاري احتشام، دا زما د تره زوی دی. نو په دې کې زه تاسو ټولو ډېره شکریه کوم، خصوصا د کیمرامین چې تاسو زموږ د پروګرام ته رالی او زموږ د پروګرام ته ښکلا ورکړه.
زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم. تاسو یو جهان مننه. جدي وخت کې زموږ سره احتشام صاحب موجود دی کوم چې د جندول شادي حال دا پوره منیجمنټ چې کوم دی د ویټرانو دا د دوی په لاس کې دی. دې نه به تپوس کوو چې احتشام خان دا راته ووایه چې دلته ستاسو په خدمت کې د خلکو ته څه تکلیف مکلیف یا څه دغه هوته نه رسي د دې خپل منیجمنټ په حواله سره د خلکو ته څه پیغام ورته ورکړې دلته ستاسو سره څومره کسان دي او څومره چمتو یاستئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولنې خدا دستک نیوز والا ستاسو ډېره مهرباني او دلته په جندول شادي حال کې چې کوم زموږ دا سټاف دی او ماشاءالله دا ټول دغه برابر خپل د دې چې کوم خدمات یې هغه رسوي او چې کوم دلته څه پروګرامات یې اسي ماشاءالله زموږ دا سټاف په دغه برابر وړي لکه ولاړي یوازې دلته نو په نور ځایونو کې باجوړ کې یا بل ځایونو کې زموږ دا سټاف زی او مطلب هلته د خپل ډیوټي نه دوی سره انجام کوي. میدان شو باجوړ شو صدبر کې هر ځای ته تاسو نه ماشاءالله جندول شادي حال کې چې چام پروګرام کړی دی نو دا ویلي دي چې یاره موږ بل پروګرام ته هم دلته وکړو اولنی پیر خو چې چا کړی دی نو بیا دویم لازمي کړی دی چې دا خادر ټول چې کوم دی په ساده او په دغه سره وشي نو دا به ډېرې ښه او کوم خلک چې داسې راځي چې یاره هغه بیخي چې کوم دی د چا نه اجازت نه لري او دا واړه چې کوم دی نو د دې نګراني د شادي حال والو نه پکار ده چې کچا خادي چې کوم دی هغو نه هم پکار دی چې یاره د دې نګراني وکړي دې مخنیوی وکړي چې آینده دپاره چې کوم دی څه وکړو د واده والا هم نه بېعزته کېږي او چې کوم دی شادي حال باندې کې بدنامي راځي نو دغې لپاره چې کوم دی دا عرض کوو درخواست درکوو چې یاره د دې نګراني وشي دې وړو نه خاص سر نو دا خادی نه چې کوم دی به په حال او په دغه باندې راځي بیا چې کوم دی دواړه طرف ته به خوشي نو دغې دپاره چې کوم دی دا درخواست کوو چې دواړه دا چا چې ذمهوار کسان دي د واده والا دوی هم د دې کسانو نګراني وکړي او د کوم چې د حال والا دی ذمهوار کس دوی هم نګراني وکړي چې یاره دوه کسان دغلته بار ودرئ چې دا خیر کار پروګرام چې کوم دی هغه ته نه رسي که نه بېعزتۍ ته نه رسي. د څومره میلمانه چې راغلي دي د هغو ډېره شکریا ادا کوو چې په دې وخت کې زموږ سره لکه دغه وکړو او زموږ خواله راغلو. د هغې نه علاوه کم کسان چې پاتې شوي دي د هغوی موږ مهاجرت کوو چې دوباره لکه داسې دغه نه کېږي او انشاءالله د جندول شادي حال په حواله سره چې دا زموږ په دې علاقه کې ډېر یو کلي پروګرام دی او ډېر ښایسته پروګرام دی. ډاکټر صاحب که دې الله توفیق ورکړي چې د دې نه ښه پروګرام نور برابر کړي. زه د میا کلی ریاض ما دستک جی والا سعید بھائی ستا ډېره مهرباني خوشحاله شئ زموږ پرې خوشحالۍ کې شرکت وکړو پرې خلکو موږ ډېره شکریا ادا کوو زموږ دې ځای له رالو دې واده کې زموږ شرکت وکړو د ټولو میلمنو د قربانو د ټولو د کوم خدمتګاران سعید بھائی ستاسو ډېره مهرباني او د دې خلکو هم شکریا ادا کوو د دې حال والا هم شکریا ادا کوو او خصوصي ستاسو سعید بھائی شکریا ادا کوو چې دومره خلک راله او ډېر ښایسته پروګرام دی او الله دې ټول سره ښه وکړي.